څخه مې خبرې ته غوږ ونیسه. که تاسې بې غیرته، بې وجدانه، خیاطان، خرکسان، مردګاوان، خنزیران په خپلو حق غوښتلو باندې پوهېدلی، نن به د هر کورنۍ په کور کې ناستو د کورونا د حیث نه به په هرې کورنۍ ته د میاشتې د فامیل په سر باندې، د هر فامیل په سر باندې، 5 نفره فامیل په سر باندې 20 یا 30,000 افغانۍ کور ته توزیع کېدلې. ولې چې دا ستاسو په حکومت باندې حق ده. بې غیرت ولسه، دا د زړه له درد و مې ټکور ولسه، بې غیرت ولسه منارې وه چې زنده باد غني بابا. غني بابا د ښځې خرڅې کړلې. غني بابا تاسو په شرمونو وشرمولې. غني اوس خرڅ کړئ. د تاسو پیسې په کروړاو پیسې واخیستلې، در په دره کړې، جوب کې واچولې، امنیتي ځواکونه یې درته مړه کړل، معاملې تاسو په سر باندې وکړله. تاسو راغلي یاستئ بیا مو چې غني بابا زنده باد. تاسو د خپل حق په غوښتنه باندې پوهېږئ. تاسې هغه ځوان چې په سنګر کې لګېږي، شهیدېږي، زه د هغې په هغه باندې پوهېږئ. زه تاسو ته یو هغه وایم، ته دانش صاحب دا ونیسه، زه تاسو ته د یو امنیتي ځواک هغه ووایم، میسج یې ووایم چې زه تاسو ته کړی ده. دا میسج ما ته یو امنیتي ځواک رالیږلی ده، یو هغه رالیږلی چې زه تاسو ته د دې میسج وایم. تاسو خو نه مفته ناست یاستئ، مفتې قصې کوئ او مفتې قصې مو ټول عمر شروع کړي که نه. زه تاسو ته د یو امنیتي چې په امنیتي چارواکو کې مثلا د یو سرباز هغه تاسو ته وایم چې هغه سرباز ما ته چې لیکلي دي. تاسو خو په خاورو خبر ناستئ. موږ خو د خلکو غم ژړو چې دلته موږ ته دا خلک چې وایي. موږ د هغو خلکو غم دا تاسو ته دلته راوړو، دلته ژاړو، تاسو ته یې وایو. که نه موږ به مصر قصه کې هم نه یو. ښه، دلته لیکلي دي چې البته ما ته ماما نارې وهي، وایي لیکلي دي چې سلامونه ماما، څنګه یې؟ جوړې، صحت مو ښه دی؟ مور ته علیکم السلام، تاسو ښه اخیستی؟ شکر ده ماما، خوشحاله اوسئ، مسافري په خیر تېرېږي، په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. ځکه چې تاسو مسافر یاستئ، وضعیت بیا ډېر خراب شوی په هلمند کې. زموږ وظیفې هم زمیني شوي دي. طالبان اوس پوهېږي چې د حمایې دپاره تیاري نه راځي، حملې زیاتې کړي دي. ښه غوږ شئ. د دې اردو دا د اردو سرباز ده، دغه ده بل شی نه ده، د اردو سرباز ده. دا میسج یې تاسو ته لولم. دانش صاحب داسې ونیسه، خو ته هم پکې راسې. دا خو 50% ده که نه؟ 50% ده. ښه، وایي شکر دی ماما، خوشحاله اوسئ، مسافري په خیر تېرېږي، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ځکه چې ستاسو مسافر استئ، وضعیت بیا ډېر خراب شوی په هلمند کې. زموږ وظیفې زمیني شوي. طالبان اوس پوهېږي چې د حمایې دپاره تیاري نه راځي، حملې زیاتې کړي دي. په یو کنډک کې تشکیل 600 نفر و، په هغې کنډک کې اوس 20 نفره دي. په یو کلي کې چې پوستی، په هغې کې 10 نفره وي چې د طالبانو شمېر د 500 نه زیات وي. پخوا پرسونل زیات، اوس پرسونل هم نشته. که څومره مړ شو بیا هم تعداد اوس نشته. وله ستاسو ویډیو مې بېګا ولیدله، عسکر غریب ملامت نه دی. 20 کاله وشو چې شپه او ورځ آرام نه دی. هره شپه ورته درجه 1 احتضارات ورکول کېږي. چې لیکلي استظارات ده که احتضارات دي که چیرې دا ورکول کېږي. په 5 مترۍ کې په سترګو څه نه ویني. په خدای په یو کال کور ته نه وي تللی سرباز چې د هغې جسد کور ته لاړ شي، مړی لاړ شي چېرته، د هغې هغه ته لاړ شي. نورې دلته ډېر شیان لیکلي دي چې هغه شخصي دي، پرایویټ ته راځي. نو دلته لیکلي دي چې مثلا معاشونه مو کم دي، مثلا موږ ته عشا و باته نه رسېږي، موږ ته چې امریکایانو چې کم اصلي راوړي دي هغه موږ ته نه راکول کېږي. هغه شیان دلته نور راوستي، پرایوسي ده چې هغه یادول زیات ښه نه دي چې دلته دا لایف خلک بیا نور هم ګوري د دې دپاره. اوس نو زه دا وایم چې دا غني چې د غني د دې شیانو نه خبر نه ده. غني صرف دې نه خبر ده. ګلمرجان ته نه منو پسې تیزه نه په دې بې غیرته خوله مني. تا پلار به هم مني، د تا پلار به هم مني چې څنګه دې ورته ورکړله. ښه پنره دې ورته ورکړله، ښه پنره. وه دا پښتون نسل چې په تا باندې خلکو سره جنګونه وکول. غني زنده باد. تا پسې هم دغه دا پنشیریان د تا په مذهب ښه پوهېږي. وایم خوند به هلته وکړي چې د نجیب غوندې د په دار کې خوند به هلته وکړي که نه چې په دار دې وزړی غني، همداسې د په دار وزړی که نه هلته به ما ته خوند راکړي. تا د پښتنو قاتل
مرتد ته د مارشالۍ رتبه ورکړه، تا د پښتنو قاتل ته د مارشالۍ رتبه ورکړې، ته د پښتنو قاتل غني، ته د 80,000 سربازانو قاتل، ته د دشت لیلې د پښتنو قاتل غني غدارې. غني تا پښتنو سره غداري کړې ده، ته غداري غني. په زرهاو د پیدر تویم چې غني غدارې تا د دشت لیلې تا غني دي، تا هغه معلوماتو نه کتل، تا هغه ګیلمجم ته ورکړه، تا هغه ګیلمجم ته ورکړله چې د هغې په شمول زه ومه، زما مور ناسته وه داسې ناسته وه کچالو یې پاکول چې بیا موږ لاړلو کابل کې قلعه زمان خان کې زموږ کور و. د دغه ګیلمجمو ډزې وکولې، دغلته ولګېدله مرمۍ، زما د مور دغه سر نه تېره شوه، پوه شوې، مرمۍ زما د دې مور سر نه تېره شوه. همغه و چې بیا موږ کور د هغه کابل د قلعه زمان خان نه لاړو، بلې خواته لاړو کابل کیم کې مو شپې سبا کړلې، سختۍ مو سبا کړلې چې یو غیرتي به رئیس یو زموږ به حق وغواړي. غني غدارې، غني چې کومې پیغلو سره ګیلمجمانو لواطت کړی ده، کومې پیغلې چې بېننګه کړي دي، کومې پیغلو سینې چې پرې کړي دي، په کومې پیغلو چې معاملې کړي دي، په هغه پیغلو معاملو کې غني ته شریک یې. غني ته غدارې چې تا د مارشالۍ رتبه یو غني ته هغه ته ورکړه، ته غدارې، قسم د غدارې غني. تا نه خاین سړی په دنیا کې نه پاتې کېږي. تو لعنت دې په موږ سي چې تا ته مو بابا ناري ولي دي، موږ نه پېژندلې، ته غدار غني. موږ ته موږ دې دوهم دپاره په دې په خاطر راوستلې چې ته رئیس او زموږ حق د بل چا نه غواړې. غدار غني، ته غدار غني، تا چې ګیلمجمانو څه کړي دي، چې ګیلمجمانو څه په پښتنو باندې کړي دي، کورونه یې ورته لوټ کړي دي، سیاسر یې ورته بدنامي کړي دي، الکانو باندې ورته لواطتونه کړي دي، په هغه کې غني ته شریک یې. غني ته شریک یې، تا ته چې څوک زنده‌باد نارې وایي هغه هم پکې شریک ده. دا خبرې حقایق دي. زه نه د غني طرفدار دیم نه د بل طرفدار یم، زه د ولس زنده‌باد. زما ملي امنیتي ځواکونو په یو غږ شی ورته ووایي چې غني ته غدارې، تا زما په سر باندې معامله وکولئ. د هر چا په کور کې چې دغه په 80,000 سربازانو کې تاسو د خدای قرآن وایي چې د هر چا کورنۍ کې سرباز شهادت ورکړی ده او په دې خاوره باندې شهید شوي دي. غني پسې د ریسي، غني د ککرې نه ونیسي. تا خو د جنرال د خوشحال سعادت په سر معامله وکوله. تا غني تا د سعادت په سر د راوستو را دې وستو دښمنیانې د ورته پیدا کړلې بیرته د ګوښه کې. تا سره چې څوک تلي دی هغه پښیمانه دی. تا په سر موږ عصمت قانع ته بد ویلې، د عصمت قانع غول وخورې غني ته بې غیرته. تا واخیشتلو په شرمونو دې وشرمولو. په تاریخ کې به داسې توره لکه رانیسي، یو تا یو عزیز د سپیو ټیکهدار ته د هغه لقب ورکوي، څه نوم ده، د مارشالۍ لقب ورکوي، بل راځي د پښتنو قاتل ته چې دواړه متعصبینو. زما ورور چې دغه 10 کال ده چې هلته په ډګروالۍ بس کې وظیفه اجرا کوي، څوک ورته د جنرالۍ بس نه ورکوي. 10 کال ده. خرکوسه غني خو هغه هم د تا په شپه ورځې سمه کړې ده، راځي د تا په دولت کې وظیفه اجرا کوي. زما یو خوریا تقریبا 8 کاله کېږي په هلمند کې وظیفه اجرا کوي، هغه څوک نه تبدیلوي. خرکوسه غني هغه هم د تا په دې هېواد کې دنده اجرا کوي. زما 3 دانې 2 دانې تنکي د تر زمن مې ستا په سر باندې شهیدان سول، د تا د حکومت کې شهیدان سول، د تا د بې غیرت حکومت کې. که من خبر و چې تا داسې معاملې کولی خو پریښه به مې وکنه، دا دولت به مو تاسو ته پریښه او ته معاملهګر، تا به معاملې کولې، تا به چار سره معاملې کړي او کړي به مې. هغې ته تر اوسه هغه چې وې کرامه پیسې نه دي رسېدلې. او نمره خو لا پرېږده چې اکرامیه پیسې نه دي رسېدلې. په دې ټولو کې ته لاس لرې غني، په دې ټولو کې لاس لرې. که ته وایې چې والا زه دلته تنها یم، ما پسې څوک نه دی، خاینه غني تا پسې بسته هېواد ولاړو. خاینه غني تا پسې ټول پښتانه ولاړو. خاینه غني لکه څنګه چې زما دا سترګې نه عینکه غورځېږي، همدقه شی دی. تا پرتوګ به هم خوځېږي خو څوک به نه چې تا ته په ګنډلو کې واچوي. معامله د افغانانو په سر باندې معاملهګر غني، د پښتنو په سر باندې معاملهګر غني، خاین غني، غدار غني. تا باندې زوی مچې ملا عمر په تا باندې شرف درلود، اما یو سترګې خو چا سره حکومت بیل نه کې کنه، په یو ډنډه ټول خلک اصلاح کړي. د تا د بې غیرت حکومت کې توب راغلی، تیاری راغلی، د دنیا پیسې تو کرزي غر کې کړل، تاسو موږ ته هېواد جوړ نه کړ. ته غدارې غني،
غدار غني د تا نوم باید په غدارت کې ولیکل شي هیڅ چې دې نه دي کړي د تا په وخت کې زما دغه ځوانان ټول لاړل بهر ته د تا په وخت کې پراته دي چیرته پراته دي لاړ شه پښتنو کو تا ته خو زنګ څوک نه وایي غني غداره خو ما ته زنګ وهي کنه غني غداره ما ته زنګ وهي چې ستا شپږ کلن مثلا ستا 14 کلن 15 کلن ځوانان په ترکیه کې پراته دي ترکانې وهي ټکوي پیسې ورته نه ورکوي روزه ماتې نه لري غني غداره تا ته خو څوک نه وایي که ته سم سړی وی که تا معاملې نه کولی که د دې پیسو په سر باندې به تا فابریکه جوړه کړې وه د دې پیسو په سر باندې به تا به د ننګرهار د اوبه بندې کړې وي غداري غني تم د خلکو پیسې خوري په جوب کې یا د مریم غني دپاره یا چې یو بل مډویسي زوی دی د هغې دپاره به ګټې څومره عمر به دې پاتې غني د تا به عمر څومره پاتې غدار غني د تا به عمر څو پاتې ته به راسې پس له دې به وایي چې به وکړم انټرپول پولیسو ته دې وایي کړۍ پکې واچوه انټرپول پولیس ته ما پسې راولېږه زه په ونکوور کې اوسېږم راوله انټرپول پولیس د ما د هغې په واسطه ویسه بیا د امنیتي ځواکونه د ټول ریسې ما سره د حساب وکوي ما د ووایي ودې ټکوي زه ستا د ډار نه نه یم نه د انټرپول نه ډار نه یم نه د بل شی یم نه د بل شی زه چې د طالب په وړاندې جنګېدلم زه د طالب په وړاندې باندې جګېدلم زه د عیسی په وړاندې باندې جګېدلم تا ته مې بابا نارې ولې ته مې دې ته نه وې راوستی چې تا ته ما داسې پرتوګ اغوسته تا ته ما داسې پرتوګ اغوسته چې ته د پښتنو په سر باندې معامله ونه کوې د دې په سر باندې ما تا ته پرتوګ اغوستی د دې په سر باندې نه چې ته راځې د پښتنو قاتل ته د مارشالۍ رتبه ورکې دا ستا د ادیب په کور کې دا رتبې جوړې شوي دي ته ماته ووایې ته غني غداره ته دغه خلکو ته یې صفا کړه څوک چې په ارګ کې شاوخوا د دې غني غدار ګرځي او د دې پوښتنه نه کوي چې تا دغه رتبه د کوم ځای نه د ګلبیبي له سامان نه دی دا راښکلې دا رتبه چې تا ورکوله مارشال ته بې غیرته مټکور ولسه تاسو ته ما مخکې ویل چې ولسه دغه سړی ته معامله کوي نه پرېږدي غني معامله نه مني نه غني معامله تو لعنت دی په تاسو خیاطانو سي چې ما ته مولغ معامله نه مني ما خو مخکې تاسو ته ویلې زما لایف شاهد د تاسو ته مله چې ګورئ مه پرېږدئ غني معامله کوي مه پرېږدئ غني معامله کوي مه پرېږدئ غني معامله کوي چاته ځي اوس خو هلته خو چیګه ورته ویلې چې نه یې ورسره منم او ویډیوګانې یې وکړلې پریس کانفرنسونه یې ورکړل زه یې ورسره نه منم خیر ده هماغه دې ورسره منلې وای هېڅ خبره نشته پروا نه لري خدای دې وکړي دی خپله ضعیفه ده خدای دې وکړي چې په دواړو باندې دا وطن جوړ کړی وي هېڅ خبره نه وه دا داسې نه دا داسې وایي دغه بعضې وایي خیر ده حوصله چې هغه نه پوهېږي هغه په دې باندې سوچ کوي چې د نیم حکومت صحیح ده نیم حکومت دې ورکړ خیر ده مارشالي ورکول هغه قاتل ده چې زه وړوکی په خپلو ښو بدو